په محله کې ستا په درستخان باندې ستا په د شکور په غاړه باندې شپږ قسمه شربتې پرتې دي ته په شپږ قسمه شربتو کې ستا شربت نه خوښېږي چې دا روژه په کم شربت باندې ماته کړمه یاره جي د دې نه یې وسه کړمه یاره جي د هغې نه یې وس کړمه یاره جي دا شملې مخکې کړمه یاره جي دا روح افزا مخکې کړمه یاره جي چې دی نو دا بل دا ټام ورته مخکې اوس کم کسي چلو کم او ستا په محله کې ستا په ګاونډ کې خلک روژه چې دی نو په اوبو باندې ماتي نو کم از کم د دې شپږ قسمه نه خو یو قسم دی غریب له ورکړه یو قسم څه وکړه دی غریب له ورکړه نو کم از کم یو خو داسې یتیمي لکه اره چا خبره وي سپینه ګیره او خپل بچي ګرځي او ښه مالدار وي بق بروړې کوي او یاره جي زه یتیم یم یاره جي زه یتیم یم داسې یتیم نه ګورئ ښه چې غریب او مستحق تا ته پته لګېده ولې ما ته پته نه ده زه د خپله محله پېژنم چې په دې کې څوک غریب دی څوک مالدار دی څوک غریب دی او څوک مالدار دی نو کم از کم هغوی له خو دغه ورکول پکار دي که نو د خپل خیرات او زکات او صدقات دا څه وکړئ واخلې او غریبانانو له په خپله ورکړئ دې کې داسې غریبانان خلک دی چې سوال نه کوي په سوال یې مه مجبوره کوئ سوال نه کوي نو په سوال یې مجبوره کوئ نه چې ورځو کې خلک زکات هم وباسي او صدقات هم ورکوي ځکه مونږ خو صرف مسلمانان د روژې یو په هغه خو زمونږ اسلام شته نه نو داسې کار کول غواړي چې یو خو خپل زکات ایسته غواړي زمونږ کم مال حال مونږ له الله راکړی دی چې دا مونږ څه وکړو د خپل مال نه زکات وباسو دا زکات د مال خیره دی نو دا مال د اخره اوس ایسته غواړي دا به غریب له ورکول غواړي نو خلک وایي هلکه ته زکات ورکړه وي ما زکات ورکړی کله دې ورکړی چاله دې ورکړی وي هلکه اوس باطله خو یې نه شم ریاکاري خو ترې نه شم جوړولی چې اوس تا ته ووایم چې ما زکات ورکړو هغې ورته ووایم چې زکات ما ورکړو زکات داسې شی دی چې دا به ښکاره ورکړی زکات داسې څیز دی چې دا به ښکاره ورکړي که مثال په طور د حاجي صاحب زکات ورکړي که نه نو دې به ښکاره زکات ورکړي د دې نورو کسانو په مخ کې یاره جي زما په دې مال کې دا زکات و دا ما غریبانانو باندې تقسیم کړو چې په دې بل مسلمان کې هم غیرت راشي وویني چې دا د زکات ورځې دي او زما په مال کې هم زکات شته چې ورکړي چې دا څوک وایي چې ما پټ ورکړو پوه یې چې ده نه دی ورکړی پوه شه چې ده نه دی ورکړی چې دا څوک ته ته وایي چې یاره جي مونږ ورکړی دی اوس ریاکاري خو نه شو کولی چې تا ته ووایه په جومات او په حجره کې اعلان وکړو چې یاره جي مونږ زکات ورکړی نو پوه شه چې دې سړي زکات نه دی ورکړی ځکه زکات کې طریقه دا ده چې دا به ښکاره ورکړی نو زکات به څه کول غواړي ورکول به غواړي او ښکاره به ورکول غواړي او بل به داسې کول غواړي چې دا زکات په اقرباو له ورکول غواړي نږدې خلکو له رشته دارو له چې غریبانان مستحق د زکات هغې له به ورکول غواړي صرف دا چې دی په کته باندې چې ستا نه کم پیدا دی هغوی باندې نه کېږي او چې په بره ته د چا نه پیدا یې نو په هغوی نه کېږي زکات لکه ستا پلار لا نیکه لا ور نیکه لا غور نیکه لا هغې بل نیکه لا بل نیکه لا دې له ته زکات نه شي ورکولی په کته باندې زوی له یا نوسي له کړوسي له کودي له ورځه پسې په کته دې له زکات نه شي ورکولی که یو سړی وایي چې یاره جي زما خور ده یا زما رور دی زما نه جدا دی او غریب دی مستحق د زکات ته زکات پې کېږي نو دغې خور له یا دې رور له زکات ورکړه یا دې تره ستا نه جدا دی او چې دی غریب دی نو هغه زکات ورکړه یا ستا نه چې دی نو ماماګان دي غریبانان دي هغوی له زکات ورکړه خورینو له یې ورکړه خورزو له یې ورکړه د ماما زامن له ورکړه دا اقربا دي اوس که چېرته اقربا میلاو نه شو چې داسې چې دی نو سټي ټول مالدار دی نو په خپل علاقه کې وګوره چې په دې علاقه کې ستا په ګاونډ کې څوک غریبانان یتیمانان دي او مستحق د زکات دي نو هغې له څه وکړه زکات ورکړه زکات له څه ورکړه خو داسې مه کوه چې تا د اچار یو ډبې اخیستی او چې دی نو غریبانان نه دي وړی اچار اوس په هغوی ځانه به اچار راوړی د هغې به اچار ته ضرورت یې یو له تا کیلو کجورې اخیستې دي او وړي دي ولې د هغه به یا کجورو ته ضرورت یې هغه ټوله کجورې وړې د هغه د ټیم د ډوډۍ درک نه لګي دا کجورې اخیستې چې د ډوډۍ په ځای به خوري د اچار به هغه د ډوډۍ په ځای خوري نو ته دې چې کار وکړه چې نغدي روپۍ وله ورکړه نغدي روپۍ وله څه ورکړه نو موږ د زکات سره څه طریقه وکړو یاره جي زما په مال کې 1 लाख روپۍ زکات دی دا به زه که 100 کسانو له ورکوم چې ثواب مې ډېر وشي 100 کسانو له به ورکوم چې ثواب مې ډېر وشي چې 100 کسان پکې راګیر شي 1000 روپۍ به ورکړم
نه په د چاتو ده نه په د چاسوړ په 1000 روپۍ خو یو بوره کې نه. نو کم از کم دار والا او یو کس له ورکه یا دو کسانو له ورکه چې مستحق د زکات ته 50,000 یو له ورکه 50,000 بل له ورکه یا رضانه په دروځي راشن دا غو په کار شي دا غو په سوي کار وکړي. یو په دې ورځو کې که یو سړی چې په ما زکات نه دی واجب الک استا په محله کې استا په علاقه کې استا په راګو نسب کې غریبانان دي استا سره مال شتي زکات ته باندې واجب نه دی فرض د باندې نه دی دغه صدقات رواله دغه خپل مال رواله پیسې رواله دغه غریبانانو له سوکا دغه باندې وړو ولا پیواله چې تا ته پته لګي چې وړو کرنيشتا یا ول نقد روپے ورکا که ایست واس نه رسیدو الګه کیلو کجوري ولا والا و الګه بده رو جماعت کوي دغه واس نه رسیدو دړې وړو ولا والا و الګه ځالته ډوړای پخې کوي که په دغه واس نه رسیدو دړې چاول ولا والا و الګه د ځاله په پښمنی باندې پخوای که دغه واس نه رسیدو چې ماجیګر د کوب د بار نتلی او دغه غریب سړی تا په لار کې ولیدو دغه مستحق تا ولیدو چې دنو دوه ټریکس پونه ولا والا ټریکس په پیژنې دا شربت تا پونه وای بچی دا والا او لاړ شه ځاله پکې سوکا رو جماعتي له شربت په دې خو پويږي کنه نو دا خو ورکول شي کنه زکات ته باندې واجب نه دی چې دا په هر سړی باندې زکات فرض دي زکات پسې فرض وي په زکات ته باندې فرض نه دی خو ستاره دوه پونو د ټریکس وسنه کېږي 30 روپے په راځي 30 ستاره دی وسنه کېږي ستا په محله کې ستا په درستخان باندې ستا په د شکور په غاړه باندې شپږ قسمه شربت پرتی دي ته په شپږ قسمه شربتو کې ستا شربت نه خوښيږي چې دا روزه په کم شربت باندې ماته کما یا رجی د دینه وسه کما یا رجی د اغه نه وس کما یا رجی د شملې مخ کې کما یا رجی د روح افزا مخ کې کما یا رجی چې دینو دا بل دا ټام وته مخ کې اوس کم کسي چلو کم او ستا په محله کې ستا په گاوند کې خلک روزه چې دینو په بو باندې ماته نو کم از کم د شپږ قسمه نه یو قسم دی غریب لور یو قسم سوکا دی غریب لور نو کم از کم یو خدا سی یتیمی لگا اره چا خبر وي سپینا ګیره یو خپل بچی ګرځي او مالدار وخت برونی کوي او یره جیز یتیم یره جیز یتیم انداز یتیم نه غره چې غریب او مستحق ته د پته لګی دا ولی ما ته پته نه زه د خپل محله پیژنم چې بده کې څوک غریب دی څوک مالدار دی څوک غریب دی او څوک مالدار دی نو کم از کم هغه له خو دغه ورکول پکار دی نو د خپل خیرات او زکات او صدقات دا سو کوي واخل غریبانانو له خپل ورکوي دي کې داسې غریبانان خلک ته چې سوال لکي په سوال ما مجبور کوي سوال لکي نو په سوال مجبور کوي